بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زیم کیسر خان او تاسو ګوره کرایم کہانی ګرانو کتونکو زه د پشتخرې تانې نه داسې نیم کیلومتر فاصله کې پشتخره پایان کې موجود یم دلته بیګای او کور کې ډاکوان راغلی ډکیتی شوی دا د 30 تولې نه زیاته سونا لکونو روپے وړي دي دین مخکې که تاسو ته یاد وي او 2 هفته پهله د ګلبهار تانې په ایریا کې هم داسې یو ډکیتی شوی و د ډاکوان څنګه راغلی و دي څه وړي دي د دې کور سربرا سره به خبرې کوو جس تاسو نوم څه دی او دا واقع څنګه شوی و تاسو څه کار کوئ دي مقبل خان من نوم دی او نشل بینګ نه ریټایر شوی یم اسسټنټ وایس پریزیډنټ جی او بل شپه به داسې شوي دي چې ډاکوان راوړېدلي په دیوال باندې او ټول یې یرغمال کوم په نمبر ټول جنټس یې لاسونه ولوترل شاته او لیډیز او ماشومان یې ټول په یو کمره کې ټول بند کوم او به دی بیا ټول لوټ مار شروع کو هر کمره کې خپل دغه کړی چې څه ورته ملاویدار سي وړي دي دی څه وړي دي او څو کسانو جی دا خو اندازه موږ ته اندازه داسې کېږي چې څلور کسان به وو او بار راته اندازه نه کېږي چې بار ورسره څوک وکړي دی څه وړي دي جی دی سونه موړي ده او پیسې موړي دي پرایز باندې موړي دي ریال هم دي او سپریګان دي سپری موړي دي او ډالر هم دي ډالر هم په دې کور کې تاسو څوک یې لکه تاسو ډیټیل سره ماته په دې کور کې تاسو څوک یې او د چا کمرونه سامان وړي دي کې یو او زمون کمره ده او مونږ درې کسان یو مې زوی دی او یو مې زوم دی زوم یا خوا دی او مونږ دی خوا ته یو زوی مې هم دی د هغه فیملي ده او زوی مې او یو مې دغه ده انګور ده خو د هغې زوی دا خاوند چې کوم دی هغه په دغه کې دی جاپان کې دی او نو بس هغه ماشومان او دغه دې کمره کې وو او زوی مې هغه سر کمره کې وو او زه بره دویم چت کې کمره کې وو دا لګ راته وایي صاحب چې دې سر ټایم رالل څنګه بیا تاسو سره سٹارټ څنګه واغشتو چې مونږ سوق کیو او بیا ډکیتی شروع کا تاسو سره څه عمل وکړو دا لګ راته ما له خو اخیره کې راغلی وو ځکه چې مخکې زوم باندې مې دغه وکړو هغه یې یرغمال کړ بیا یې زما لور را روانه کړه چې شابه ما ته رور او پلار را بیدار کړه کني نو زه دې هم شته خاوند مې څه څوک په ور کې ولګولې او کني مونږ دغه یو او دغه کو انویسټیګیشن کوو ګورو چېرې څه مثلا که څه دغه شو برآمد شول دغه خو بس مونږ به دې تاڼې ته بوځو او بس هغه خپله کاروي به وکړو صاحب سره به خبره وکړي او که نه دغه نه نو بس هېڅ خبره هم نشته بس تاسو ازادي مونږ بیا ټول یرغمال کړو یو کمره کې نو هلته 2 کسان وو مونږ سره یو بار او یو دننه وو نو بس هغې مونږ ته ویل چې خبرې به نه کوو شاګړي به ناسي نو بیا ټول دا کمرې دغه کې بیا هغې بره وخته نو بره د زامنو سونه ټوله هر څه ما سره پراته هغه دغې مات کړي دي هغې نه دغه راویستي دي تعلیم علی کولو کړي کن څنګه چې تاسو وایي چې دی مونږ انویسټیګیشن لراغلیو کنه دی په دې کور کې څومره ټایم ایثارو او بیا په تاسو څنګه پوه شوئ چې دا خو پولیس نه دي دا بل څوک دي او تقریبا 202 بجو نه دی سٹارټ اغشتي او 6 بجو پورې وو او د اخیره کې چې دی دغه کمرې ته چې کوم کې مونږ یرغمال لرکړو نو هغه دی نه الماری او دغه رو کولو کو وغې نه هر سره ویسته نو ما زوی ته بیا ویل چې دا انویسټیګیشن ولري دا دغه غلي ډاکوان دي دی چې دلته څه ټایم ډاکا کوله سامان راغونډو تاسو یې بندولې نو دغه دوران کې تاسو ته څه خبره کړې وه موږ ته خو چې بس مونږ دغه کوو انویسټیګیشن کوو او چې څه دغه شي بس تانې ته ولاړ صاحب سره بیا خبره وکړي او نو بس مونږ په دغه چې یاره به دا خو دغه ولري او ډاکوان خو نه دي نو بس دغه وخت مونږ خاموش خو بس کلاشینکوف هم ورسره وي تماچې هم ورسره وي مونږ هېڅ نشل کولی او خپل ځان خو عزیز وي کنه دی چې بیا څه ټایم تلل نو تاسو ته بیا څه ووي اخره کې چې تاسو کله کمرې نه ازادولې ازادې کې که په خپله ازاد شوې که دې څنګه لاړل بیا دي خو داسې وي چې هغه یو پکې اواز وکړو ویل یاره دی آصف له دا لاسونه کولو کوي نو زوی مې دی آصف نو هغه وویل چې نه ما له مه کولاوي دی پلار له مې کولو کوي دا بیمار هم دی کمزور هم دی ضعیف دی نو خیر دی دل کولو کوي بیا ما له کولو که بیا غلی هم کولو که هغې نه پس بیا تلها له کولو که نو سې مې دی او هغې نه پس بیا زوم له مې لاسونه کولو که خو ویل شور به نه کوي نه به چغې وهئ نه به دغه کوئ هېڅ به نه کوئ مزاحمت به نه کوي کني نو خیر به هم نه نو بس پولیس تفتیش شوی دی یا پولیس راغلی دي د هغې د کار نه څومره حده پورې مطمئن یې
ای خو داسې مطمئن خو یو سنه سيو او فنګر پرینټ هغه سملو شوی دي هغه دی دغه کړی دي او وړي ځان سره څه شیشو باندې د فنګر پرینټ هم دغه کړی نو دی خپل دغه کوي دا تیار خو ډاکوان نه ښکاري کنه چې دغه نو بس ګرځي ورپسې وي کوي انویسټیګیشن کوي سات په سات اس ایچ او سیو هم راځي او دغه مر دین بس ټول دغه کوي د دې واقعې نه مخکې چېرته د ستاسو علاقې کې پولیس تاسو چېرته لیدلې دي پولیس گشت کوي آسی پولیس خو راځي ګاډو کې راځي په روډ باندې ګرځي دی خو خدا سي ډېر نه راځي خو په روډ باندې وی دغه کیږي او تاسو په دې دا چې کوم واقع شوی تاسو وایي چې نوم یې مغشتو کنه چې مقبلي نو دې او نو دې تاسو پس چا شک شوبه دا ظاهر کړی د اوسه پورې نشو ویل کې دا دی پورا پلانینګ باندې راغلی دی پلانینګ به کړی ته پوسونه به کړی ته څوک ته سربارا څوک نه ته څنګه کارن دونه دغه چې کیږي نو دا چې خپ پلانینګ باندې راځي دی په میاشنی ممبران نه دغه کړی وي نمونه به ته پوسونه کړی وي دغه به کړی وي په طریقه باندې کنه تاسو د پولیس نه د آی جی نه یا سی سی پی نه سم مطالبه دغه تاسو وایي نو بس مونږ وایو چې یاره دی دغه کې دا خو زموږ د حفاظت لپاره دی کنه پکای چې د قوم او د ملک او د خلکو خدمت وکي او د دې حفاظت وکي دا نه چې ګینم دا شي دی خو زموږ د حفاظت لپاره دی نو پکا د چې دی ټول د گشت کوي ګرځي دغه کیږي او دا دغه ختم شي ګرانو ملګرو د پشتخرې تاڼې پولیس د ډکیتۍ مقدمه د نامعلوم کسانو خلاف درج کړې ده تفتیش شروع کړی دی او د ملزمانو د تلاش لپاره یې ټیمونه هم تشکیل کړي دي خو تاسو ته د یاد دي د دې نه یو څو ورځې پهله د ګلبهار تاڼې په ایریا کې داسې ډکیتي شوې وه گورنر خیبر پښتونخوا د هغې نوټس هم اخیستی او د هغې په نوټس باندې بیا د پولیس ټیمونه تلي وو هغې هلته خپل تفتیش هم شروع کړی خو تر اوسه پورې هغه کیس هم نه دی ټریس شوی او دا بل یو کیس پکې وشو دا ډېره د تشویش خبره ده د پشتخرې تاڼې په حدود کې په تیر یو کال کې 30 کسان قتل شوي دي په اقدام قتل په مقدماتو کې 52 کسان زخمیان شوي دي یو کس د تاوان لپاره اغوا شوی دی لین دین او د نور تنازع باندې 2 کسان اغوا شوي دي دا واده لپاره 2 جنکې اغوا شوي دي دلته د زنا 4 اف ای آر درج شوي دي د رهزنې 39 واقعات او د غلا 19 واقعات درج شوي دي د کار لفټینګ 3 د کار سنیچینګ 2 د موټر سایکل لفټینګ 4 او د سنیچینګ هم 4 مقدمات درج شوي دي که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ نو د کرایم نوی خبرونو او ویډیوګانو لپاره زموږ چینل کرایم کہانی ضرور سبسکرایب کړئ